تو عموما چې کوم دي دنیایي مصایبو سره مخامخ کیږو، خو بعض ټیم کې انسان د خپل بدن داسې مصیبتونو پریشانو سره مخامخ شي چې د هغې نه زموږ خلاصي نه کیږي، او خصوصا د بدن دردونه او یا چې کوم دی د سترګو نظر یا د وجود نور داسې دا اندامونه دا په داسې مصیبت کې ګرفتار شي چې هغې نه بیا د خلاصي دا ذریعه نه وي. نو د هغې دپاره موږ تاسو ته یوه دعا ذکر کوو. دا ډیره مجربه دعا ده او په دې دعا سره الله جل شانه انسان د دنیا د مصیبتونو هم په امن کې ساتي، او الله جل شانه د انسان چې کوم بدني مصیبتونه دي، دردونه وغیره دي، د هغې نه هم په امن کې ساتي. ډیره مختصر دعا ده او په لږ وخت کې ویل کېږي چې کوم انسان سحر او ماښام دا دعا وایي، الله جل شانه به دا بدن چې کوم دی په عافیت کې او په صحت کې ساتي. موږ تاسو کوشش وکړو چې موږ تاسو دا دعا شروع کړو، د ځان دپاره شروع کړو، د خپل اولاد دپاره شروع کړو، خو چاله نه ور زده کړو او بیا چې کوم دی دا په خپل معمول کې راولو. دعا درته وایم د هغې نه مخکې چې دا وظیفه او دا ویډیو د الله د رضا لپاره شیر کړې او د خپلو ملګرو سره دا شیر کړې چې هغوی ته څه ناڅه فایده ورسېږي. دعا ده: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. دا دعا ده عزتمندو، دا چې موږ تاسو د سحر او د ماښام درې کرته وایو. الله جل شانه به موږ تاسو د بدن چې څومره پریشانۍ دي، مصیبتونه دي او د بدن چې څومره ضرر دی انسان ته رسي په ورځ کې په شپه کې، الله به موږ تاسو د هغې نه په امن کې ساتي او موږ ته به الله جل شانه عافیت والا صحت والا زندګي را نصیب کوي. دا ویډیو خوښه شي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم پیدا ورسېږي.